چې دی دلته راغو ما سره په موټرسایکل چې پیسې مې وواله چې په لار روان شو چې بیګونه مې کېښول نو ما ورته ویل ما داسې واردات هم کړی دی جي د بریتو د پوزې او د ویښتو سټایل مو وکتو نو ما په هغې باندې دې په هغه طریقه باندې هغسې روپ مې له جوړ کړو دله ما یو تصویر وویستو ما په کې پی کې پولیس پورا اعتبار او جی پورا ټرسټ او زمونږ خپل خلک دی او دی ډېر زیات پکې محنت وکړو او لکه زما هغه سوچ نه مخکې دی هر څه ټریس کړی وو د کور او د کاروبار سوچ و نور څه سوچ نه څه کاروبار ته دې اراده وه سر بس ګاډو ماډو چې مطلب مثال خبره په یو ډبه پنډۍ به واخلم او بس هغه باندې به بس پنډۍ او د هغه به کوو مزدوري وغیره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو د پیښور کې د 2025 د ټولو نه غټه غلا سینګه شوې وه په 400 روپۍ باندې 4 کروڑ روپۍ سینګه پټې شوې وې دې حوالې سره یو تفصیلي رپورټ تاسو له درکو راځئ موږ سره ګرانو مرګرو ایس ایچ او تانا غربي نور محمد خان سره ولاړم دینه به تپوس کوو چې د دې کال د پیښور د ټولو نه غټه غلا کم شوې وه د غلا باره کې هم دې ته اطلاع شو امر راته وایي او بیا دې ملزمانو ته څنګه ورسېدل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول کیسر به ستاسو د عدنان به ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو قیمتي وخت وویستو او دلته کې غربیه تاڼې ته رالي ستاسو ډېره ډېره مهرباني بس د دغه د وقوعي خو داسې یو دغه دی یو کهاني ده چې په 4 تاریخ باندې د هفتې په ورځ باندې دا سیکورټي ګارډ چې کوم دی دلته کې د صادق منی ایکسچینج دی په دې ډینس پلازا کې صدر کې دې ته دی راغلی و د دې نه چې کومه طریقه باندې غلا کړې ده نو د داسې یو دغه کړی و چې مدعي چې څنګه رالو هغه ځای نه راته ووایي سر ښه مدعي د غلا خو کړې ده په 4 تاریخ باندې وه د شپږ نیمې بجې خو مدعي چې کوم دی دا واپسې اګله ورځ د اتوار وه نو په دې وجه باندې چې کوم دی د مدعي موږ ته د پیر په ورځ باندې 9:30 بجې راغی 9:30 بجې راغی او د وویل چې را دغه د زموږ د دغه نه کوم چې زموږ سیف دی چې کوم کې موږ پیسې ږدو هغه دغه شوي دي غیبي شوي دي چونکې دغه د زه ورسره شوم موږ سره دغه د نور چې کوم زما سره خپل ټیم موږ لاړو دغه ځای معاینه مو وکړه چې هلته کې موږ معاینه وکړه نو هلته کې نه دغه څه کنډر منډر شو نه څه سوري مورې شو د دې نه علاوه چې کوم دی نو دغه د موږ وکته چې یاره دا لکه په زور هم دا شی نه دی دغه شوي اخیستې شوي بس موږ دا په خپل ژبه باندې دغه کړه چې یاره دا د دې مخفلو کې څه ګیم دی چونکې د دې د دې دغه منی ایکسچینج یو روټین داسې دی چې د دې چابیانې صرف او صرف یو منیجر سره او یو کیشیر سره د دې نه علاوه دا چابیانې بل چا سره نه موږ بیا د هغې په روشنۍ کې د هغې نه علاوه چې څومره د هغې عمله وه تقریبا 15 کسان و دې کې یو 3 کسان چې کوم دي نو هغه دې ځای نه ریزاین ورکړو یو کس چې پکې نو پکې ټرمینیټ شو نو هغه دا ټول موږ چې کوم دي نو دغه موږ هغه نومونه واخیسته او دا ما ټول شامل تفتیش کړو د تفتیش دوران کې چې کوم دی نو بیا موږ ته دغه داسې اندازه ولګېده چې یاره دوی به کله نه کله داسې منزل تلو یا دغه به تلو نو دوی به د سیکورټي ګارډ ته هم چابیانې ورکولې په دغې باندې موږ کار وکړو نو د هغې نه مخکې جمعه باندې په دغه کې د کوم چې د دې اونر دی عثمان صاحب د هغه پوپي وفات شوی وه نو د هغې دواړه دا ټول سټاف تللی و ما سیوای د مهاب منیجر نه مهاب منیجر چې کوم دی چونکې هغه وایي چې یاره زه هرې جمعې له منزله ګلبهار ته ځم هلته کې جومات کې مونځ کوم نو چې هغه منزله تلو نو هغه چابیانې د نادر سیکورټي ګارډ ته ورکړې وي او د هغې نه دغه موقع نه دغه فایده اخیستې ده چې تللی دی او په صدر کې بیا دغه چابیانې چې کوم دي نو 400 روپۍ باندې 4 چابیانې وي دې جوړې کړي دي دې کې چې کوم دی دا دغه د مین ګیټ واپسې ګیټ او بیا چې کوم سیف ته کوم ګیټ ته کوم سیف کې کوم لاک لګېدلي دا 4 واړه چابیانې وي د بیا دغه چابیانې چې جوړې کړي دي بیا د دې په 2 تاریخ باندې د دې ځای نه چارسدي ته ټرانسفر شوي دي هلته کې هم د دې خپل برانچ دی د هغه ځای نه کې په 3 تاریخ دا زیري کړی ده په 4 تاریخ باندې د بل ملګري سره احمد ګل نامې ده هغه سره چې کوم دی دا دغه جوړ کړی دی پلانینګ جوړ کړی دی چې ته بیا ما سره چې کوم دی دغه دغسې کار به کوو
په دې دغه دوران کې چې کوم دی نو دا د چې هغه نه 5 بجې چوټي شوې ده 4 نه د افیکس ګاډي تر راختلې دي او پای کې چې کوم دی دا دغه وته احمد ګل وته سره د موټر سایکل هغه موټر سایکل مې ترې نیولې دي چې کوم په کو کې استعمال شوی دی هلمټ هغه د جیکټ د ټول چې کوم دغه یونیفارم هغه ټیم دا وکوي وخت کې چول هم ته برآمد کړی ټول دی وته دغه کې ولاړو په دې چمکنو موټ سره بده بیا دغه د سره ستور شوی دی او دغه دا ډایرکټ راغلی د ډینس پلازې ته د ټوټل داخله چې کوم دی نو دا په 10 منټ کې کړی دا احمد ګل وته د ډینس پلازې په دې ګټ پیری سره ولاړو او د دنه نه نوته دی د چې څنګه نه نوته د مین ګیټ کولو کړی دی دغه نه بعد چې کوم دی د بیا د ټول معلومات ورې دفتر د بیا هغه کوډ ور کړی دی کوډ باندې کوم ګیټ کولو کړی دی د نه بعد تل دی بیا بل ګیټ کولو کړی په چا بیان باندې او بیا خود دغه وخت یو دا خيارتوب کړو چې د څو وخت دی را نوته د خوازان صادرم ته کړو ماسک مچولو ټوپم په سر و خو چون کې د ډایرکټ دی تل دی او د مین سوچ اړول دی چې دا کیمرې اف شي دا غیر علاوه چې کوم دی نو د تدام بیا پته واجب دلته کې بجلی لاړ شي نو دلته کې دغه لګیدلې دا یو پی اس د عادت هغه سوچ معلومو د بیا تل هغه سوچ مستری د کیمرو مکمل دغه ختم کړی دی بیا د دام پته وا چې دلته کې بره د کې بره کمره ده نو پته کې دغه د چې کوم د بانک ندی پیسې په کومو بیگونو کې وروړي نو د بیا هغه بانک چې کوم دی دغه هغه بیگونو لدی بیا ورغلي دی هغه بیگونو کوس کړی دي او سیف کولو کړی دي او دغه مکمل صفایه کړی ده دغه نه ټوټل دغه چې کوم 4 کروڑ 24 लाख 44,916 روپے چې کوم دي 940 روپے د چې کوم دي دته نه غون دغه دی کې غیر ملکی کرنسی مو او پاکستاني مو نو دا د کړی دی او بیگونه د کړی واپس دی چې بیا تلو د بیا عمره کاروي کړ د صرف یو د بیلی نه ان کړی باقي چې کوم دي دوه مکه چې ار یو دغه تاله واپس لګولې ده او بیا چې کوم دي بیا روته دا احمد ګل وتبار ولاړو او بده چې کوم دي بیا دغه د پیسې او دغه د بیگ ډایرکټ تلی د احمد ګل زیاته د کور چې کوم دي په اکبرپوره کې دي په بشیر آباد کې د دې په بیٹک کې چې کوم دي بیا د پیسې اخی دي دغه نه بعد چې کوم دي د پیسې چې څومره دغه د 3 ورځې بیا دغه سره احمد ګل سره پته وي د په بیکونو کې د دې د بیٹک د کټ لاندې بیا په سیده راغلی هغه وخت ته د دم د خرچ مر چوچته کړی دا بلم ته چوچته کړی دا بیا په سر چې بیا راغلی بیا تنه پیسې مې سي غشتي دي د بلم تنه غشتي دي بیا دغه نه بعد چې کوم دین دغه د پیسې دغه خوريله ور کړی دي او هغه د بیگون نشتی دي دیو چې بیگونه چې کوم دین هغه باړې نیر ته غرزولې دي او د وړو دا پیټه چې کوم دا پدې کې بند کړی دي دغه نه بعد چې کوم دین بیا دغه د خوري سره بیا تقریبا یو 14-15 غنټې تیر کړی دي دغه نه بعد بیا چې راغلی د پیسې چې غشتي دي بیا د دې نادر یو مرګري دي ټیکسي والے دي بیا دغه ته کال کړی دي بیا پیسې هغه ته حواله کړی دي بیا چې پیسې هغه ته حواله کړی دي نو بیا هغه سره سټیم تیر کړی دي دغه نه بعد بیا د کور ته وړي د بیا چې د ماین ټاروګیټ کو د بیا ماته وي چې دغه ساسي کار مې کړی دي نو د هغه نه دغه وکوي دوران کې د یو تصویر د مونږه اغشتو تاسو نوم دی نادر خان جی نادر د کم ځای لالا کلی جی او څه کار کې سکیورټي ګارډ ما جی د پولیس والا ولې نیولې یہ پیسې ما سره وی چې ځکه نیولې پیسې رانه برآمد کړي ځکه نیولې دا چې کم ځای کې د اغلا تاسو کړی دا کنه ته په دې ځای کې سوي د منی ایکسچینج چې کم دی پر ډینس کې دی کې تاسو ملازمت کولو سکیورټي ګارډ ما جی څومره وخت نه سکیورټي ګارډ وي تقریبا 3.5 سالور کارونه په دې ځای نه تاسو ټرانسفر شوی کنه کله ټرانسفر شوی یو ورځ پکې کېده چې ټرانسفر شو ټرانسفر دی کړو که تا خپل کړو دی را لکړو جی دې ځای کې د غلا نیت څنګه دی پیسو ته خراب شو دلته ډېر پیسې راځي کنه او جی بس داسې مجبور و ما بس لګون ته قرض ور باندې بس پهله ځل رانه غلطي شوی و بس څه قرضو د باندې وسونه قرضو گیمونو میمونو کې مې الوزول وی جی 15 کم یو گیم ته وې جاز والا سا گیم و جی دا پس څنګه کیږي دا گیم آنلاین گیم کیږي جی پای کې د سونه پیسې بیللې وي تقریبا ډېر مې بیللې جی 10-15 लाख 10-15 लाख بیا د غلا سوچ څنګه وکړو چرته ډرامه د کتلې او فلم د کتلې او خپل د ذهن کې رالل چې دا یو کار کول پکار دي نه جی په خپل مې ذهن کې راغلی د دې منصوبه د سونه وخت جوړه کړې و اس منصوبه نه وایي بس یو وخت کې بس مازو کې راغله چابیان راته میلاو شي نو هغه کې بس مازو کې راغل چې بس موقع در سره میلاو واشه قرض مرز باور کې دا چابیان خود د دې منیجر سره یې کنه دا تا ته څنګه میلاو شوې بیا د تا چابي څنګه جوړه کا دا جی زموږ جمعې پر ورځ 2.5 غنټې بری کې د ایتلل سمړې وغیرہ شوی او د دیو
نو دی ماته ویل دا چابي ځان سره که چې کسان موږ نه راشي نو به غونډ به کې به نه یا دا چابي به زما کسانو له به ورکوي نو هغه چابي بس چې څنګه مال راغی نو هغه وخت ما چابي جوړه کړه. چېرته لاړې او په څو پیسې دې چابي جوړه کړه؟ دلته په 400 روپۍ مې د چابي جوړه کړه صدر کې جي بیا اف سی پلازا سره چابي ما ځان سره ایښې وه چې بس دی ټرانسفر کړم هغه غرض باندې بس ما بیا دغه وکړو هغې په دویمه مې غلا وکړو. او بیا دې منصوبه څوک ځان سره کړل او چېرته رالې په څه کې رالې؟ څوک مې هم ځان سره کړي نو منصوبه لکه داسې دغه نه وه چې څنګه 400 نه راغلم د ملګري ته مې رنګ وکړو چې لکه داسې چا امانت دی او ځان سره لږ غوښتل غواړي چې دی دلته راغو ما سره په موټرسایکل چې پیسې مې ووهلې او چې په لار روان شو چې بیګونه مې کېښول نو ما ورته ویل داسې واردات م کړی دی جي. که ته چې کله رالې که نه نو دې ځای کې خو ته خلکو پېژندې که نه ته یېرېدې نه؟ نه جي نه ځکه خو ما چې خلکو که پېژندلی وم نو بس بیا ما دا طالب وغیره نه کړل او ولاړ چا ونه پېژنم چا ونه درولم نو ځکه بس زه ورته ننوتم. دلته خو دننه هم کیمرې لګېدلي که نه نو هغې سره تاسو وکړل څنګه دې پیسې السیف له څنګه لاړې پیسې دې څنګه روباسل؟ هغه مې سوچ مې بند کړو جي د کیمرو سوچ مې بند کړو نو بیا سیف ته لاړم سیف مې خوله وکړو کوډ مې ووهلو پیسې مې راوویستې. پیسې چې دې روباسلې او دې ملګري ته دې بیا څونه ساعت پس پته ولګېد چې تا خو دا غلا کړې ده؟ په لاره چې روان و جي ما ورته وویلو ما ورته مال واردات مو کړی دی او چې بیټک ته ورسېدو نو بس بیا ورته مکمل پته ولګېده چې او دا واردات شوی دی. هسې چې دونه ډېرې پیسې دې ولیدې ته خو به ډېر خوشحاله شوی وې که نه؟ نه جي خوشحاله خو نه وم خو بس غلطي رانه شوې وه. کله چې تا دا پیسې یوړې د دې بیټک ته یا خپل بیټک ته بیا هم تقسیم څنګه کې څونه پیسې یې خرچ کړي؟ هغه وخت مې ته 1 لک روپۍ اخیستې وې جي. بیا او بیا چې په دویمه ورځ لاړم نو 8000 روپۍ مې ته نورې اخیستې وې او قرض دې څونه خلاص کړی دی؟ تقریبا 1.5 لک روپۍ جي 2.5 لک روپۍ اته چې یادې 19-20 لک هغو ګیمونو کې مې ورکړي دي که نه جي ادم دې نه ورکې بیا او جي. کله چې بیا تا دا پیسې دغه بیټک ته یوړې نو څونه ځایونو کې دا تا ګرځولې وې چېرته دې خوستې وې بیا؟ دوی سره پروت دی دوی نه پس بیا هم چې راوسته د دې څوک خورې ده که څوک د هغې بیټک کې پروت دی هلته نه م راوړې بس یو ملګري سره م کېږي خو تاله کې تاله چابي ما سره وه بس په دویمه ورځ هم بیګ کې م واچولې او کور کې م کېښوې چې کور کې م کېښوې نو بس بیا سچو صاحب چاپه ووهلو بس پیسې برامت یې کړې. پیسې برامت شوې. تا چې دا بیګ ګرځولو که نه د دې ځای نه دې وړو بیا دې هلته یو ځای نه بل ځای ته وړو نو یېرېدې نه چې پولیس به یې سره ونیسي؟ جي دا ذهن کې مې دا خبره نه وه. هسې ته چې ورتلې دې ځای ته که نه نو ته وې ته قرضدار وې ځکه یې دا سوچ رالو؟ او جي ته چې څه ټایم ورتلې هسې ستا ذهن کې څه و چې دې کې به څومره پیسې وي؟ سر بالکل مازو کې مې نه و بس ما ویل همدغه ده ولې چې مونږ لکه حساب کتاب دغه کوو که نه نو خامخا لازمي 3-4 کروڑ روپۍ خو وي. هسې که ته نیول شوې نه وې نو دې پیسو ته دې مخکې څه منصوبه وه چې په دې به څه کوم؟ سر بس ما ویل ځان له به کور واخلم او پیسې خو ډېرې وې که نه کور نه علاوه بیا نور دې پیسه خیال و؟ بس بیا سر هغه وخت به م مازو کې چې سر راغلو سوچ موج به و نو بیا به م ویل نه دا خو ډېرې ورځې چې تا ووالې در سره وې که نه د کور نه علاوه دې ورته څه سوچ کړی و چې چېرته به خرچ کوم؟ بس د کور او د کاروبار سوچ و نور څه سوچ نه و. څه کاروبار ته دې اراده وه؟ سر بس ګاډو ماډو چې مطلب مثال خبره په یو ډبه پنډۍ به واخلم او بس هغه باندې به بس پنډۍ او دغه به کوو مزدوري وغیره به. هسې ذهن کې دې چېرته راغلي و چې پولیس به مې ونیسي؟ نه سر نه و راغلی. دله دې پکې وه څونه هسې چې که ته نیول شوې نه وې که نه او دا پیسې در سره پاتې وې څه 4 کروڑ روپۍ وې څه د پاسه دله به دې پکې څونه ورکولې؟ بس سر هغه وخت به م چې بیا چې دې څونه غوښتې وله به م ورکولې. اوسه پورې دې پکې څونه ورکړې وې؟ نو بس دی که په خپله ترې اخیستې نو بس خدای خبر چې څونه یې اخیستې. نو بس سر کور کې م کېښې ولې چې کور کې م چاته پته نه وه نو دا م یېرېدم چې څوک خبر نه شي. نه چې ته خو کور دې اخیستو ګاډو کاروبار دې شروع کوو ډبه دې اخیسته نو کور کې به چاته پته نه لګېده بیا؟ سر په پټه به مې کولو که نه. اوسه پورې چاته پته شته؟ نه جي کور کې چاته پته نه وه که دې نه پس لګېدلي بس خامخا به لګېدلي سر. دې کې د سره بل څوک سکیورټي ګارډ و؟ نه سر څوک هم نه و. ستا څه نوم دی؟ احمد ګل. احمد ګل تیز به ستا څه نوم دی؟ احمد ګل. احمد ګل ته څه کار کوې؟ زه میډیکل کې یم هیلث ډپارټمنټ کې. سرکاري ملازم یې؟ او جی. بال بچه دار یې؟ او جی. څو بچې دي؟ 2. د سره چې د ته وی چې د ډینس پورې زو سي د ته ویلو چې چرته زو ما ته وی چا سره امانت پروت دی او هغه ځان سره یو څو میاشتې کېده بس. نو ورته مې ښه بیا نو بیا چې پیسې مې سره واغسته زه ورته ولاړم په لارې ما ته بیا وویل چې یاره مسله مې داسې واردات مې کړی دی
بیا چې هلته ورسېدو نو راته وویل چې ټولې کیسې راته وکړو داسې داسې کار مې کړی دی نو ما ورته هغه ټایم مې ډېر غلط کار دی په ما باندې وکړو اوس ته مخکې خدای خیر کړي. کله چې دې پیسې ولیدې نو دونه ډېرې پیسې تا چېرته مخکې لیدلې وې؟ نه جي هسې څه دې زړه کې څه رالل وارخطا شوې که خوشحاله شوې؟ وارخطا شوی وم جي. نه دونه ډېرې پیسې چې څوک وویني وارخطا کېږي خوشحالېږي. د خپلې چې نه وي او د واردات پیسې وي خامخا به وارخطا کېږي. تا اوسه پورې پکې چې پولیس نه وي نیولې تا پکې څونه پیسې اخیستې وې؟ ما پکې جي 50,000 روپۍ اخیستې. هغې دې څه کړي؟ هغې باندې څه قرض مرض راباندې هغه مې ورکړي دي. کله چې دا ټول ارس وشو که نه او دا پیسې دغه 50,000 دې ته واغېستې لږې ته ده واغېستې نور مخکې دپاره هم څه منصوبه وه چې تاله به پکې څونه پیسې در کوم؟ هغه ته وی چې بیا به هغه ټایم وي خدای دې خیر وکړي چې هر څنګه چلو شو و چې بچ شو پکې وي بیا به تاله پکې زه ډېرې پیسې درکړم. هسې څونه اندازتن فګر یې راته نه و ښودلی. هسې که فرض کړو 1 کروڑ روپۍ یا 1.5 کروڑ 2 کروڑه میلاو وي نو څه به دې پې کول؟ بس کاروبار به هم پې کول څه ناڅه به هم پې کول. څه کاروبار؟ نو پراپرټۍ کار شو نور څه کار شو څه به هم پې کول. کور کې چا چاته پته وه چې دا پیسې دا راوړي دي او دا دونه ډېرې پیسې دي؟ هېڅ چاته هم پته نه وي. نه دا بیگ چې تا خورۍ کله ولیدو نو هغه ته تا څه وي دې کې څه دي؟ هغه ته مې بیا وروسته کیسه وکړه ما ورته یاره دا د چا پیسې دي دا مې ورته نه ویلي چې دا د واردات پیسې دي نو دې پسې به څوک راځي هغه به وړي بس هغه چې په کومه ورځ ما کېښه بیا بس په هغه ورځ باندې دی راغی دی یوړ. کله چې دا دونه ډېرې پیسې هغه ولیدې نو خورۍ دې وې نه چې دا دونه ډېرې پیسې د چا دي؟ هغه نه وې کتلې هغه بند دی دې کې د کم ملک کرنسي وه؟ هغه ده ته پته دي تاسو چې کمې اخیستې وه ده ته اخیستې وه پاکستاني کرنسي وه؟ پاکستاني وه جي او جي. دې کې چې کله تا د منیجر نه دا چابي بدلوله په هغې کې څونه ټایم لګېدلو چابي بدلولو کې؟ تقریبا سر چې زمونږ هلته ور مونږ بندو 12:30 بجې که نه نو چې دې دوران کې بیا څه تقریبا 1 غنټه وسواله لکه چې زه واپس بیا دفتر کې وم. تاسې آنلاین گیم خبره وکړه که نه دا گیم ته څومره وخت نه کې او څومره پیسې دې پکې اوسه پورې بایللې وې؟ سر بس تقریبا 2 میاشتې به کېږي چې ما دا گیم شروع کړی و 2.5 میاشت بس ټوټل 10-15 لاک روپۍ به کېږي. ته خو تا یو خو ګوره 2 شیزونو د وجې نه تا دا نه غټ اغلا کړی دی یو خو ته په دې ګیمونو کې قرضدارې شوی وې که نه او یو دې دا خیال و چې مطلب یو غټ ګاډی وي د سړي او تیارې پیسې راځي داسې ده که نه داسې شارټ کټ چې څوک لګوي هغې ته څه میسیج ورکولې هغه خلکو ته څه میسیج والا ورکوې چې داسې هر څوک بس شارټ کټ لګي که نه لګي؟ نه سر دا کار غلط دی نه لګي شارټ کټ چې ما څنګه توبه وویسته نو دغسې تاسو هم دا کار ونه کړئ. تا څنګه توبه وباسلې ده؟ سر ما توبه وویسته چې انشاءالله چې ژوندی پاتې شوم نو دا کار به بیا نه کوم او مخکینی خلکو له هم به نصیحت به ورکوم چې الله نه خپل وغواړئ چې د الله خپل در نه درکړي غلط کارونه مه کوئ کنې د هماغونته انجام به وي بېعزتیانې به وي هر څه به وي. ګرانو مرګرو په 4 جنورۍ باندې چې کم منی ایکسچینج کې غلا شوی و د کروڑونو روپو د هغې مالک چې کم دی عثمان سلیم صاحب سره ولاړ یم دې نه به تپوس کوو چې کله دا وقوعه وشوه دې ته څومره دا لګېدل چې یاره دا کیس به ټریس شي؟ جی زما السلام علیکم جی زما په کې پی کې پولیس پورا اعتبار ہو جی پورا ټرسټ ہو زمونږ خپل خلک دی او دی ډېر زیات پکې محنت وکړو او لکه زما هغه سوچ نه مخکې دی هر څه ټریس کړی و اور الحمدللہ دی لکا ټول ٹیکنالوجی استعمال کو اور دی پکے نو محمد خان ہو اور باب نعیم صاحب ہو پکے اختر صاحب ہو اختر نصر صاحب انعام صاحب ہو ردی نو CCPO صاحب پا آگا کے مدیت کے اور آگے پا سرپرستی کے IG صاحب سرپرستی کے دے لکا دی ډیر ښه کار کړی دی اور زه خو دی نه ډیر زیات خوشحاله ډیر زیات. تاسو جی په ټول ملک کې شکر الحمدلله روزګار کوي تاسو را په سونو ملازمین دام تاسو ملازمو دینه پس بس تاسو په ملازمینو باندې سر ټرسټي ګورې جی دا خو لکه داسې شی دی چې پته نه لګي د انسان او بقایا دا دی چې د الله طرف نه راضي په دا لکه یو هغه د ازمایش په مونږ تیر شو او خدای دې ونه کړي چې په بل چا تیر شي او دا به کوشش کوو چې موږ خپل هغه سسټم چې دی نور هم سټرانګ کړو چې د دې هغه ټول چې کم ریکارډ دی او د دې هغه لکه چې کم هغه پولیس ویریفیکیشنز دي او هغه دی هغه موږ نور هم سټرانګ کړو چې لکه سبا موږ سره دا کار دوباره ونه شي او بل چا سره مو نه شي انشاءالله. تاسو ټول ملک کې روزګار کوئ مخکې چې داسې واقع شوی دی د غلا ستاسو سره؟ نه جی نه مخکې نه شوی دا پهله ځل شوی دی موږ سره خدای دې ونه کړي چې دوباره وشي.
ډیر غټ اماونټ دی کنه څه ټایم چې تاسو ته پته ولګېده نو اسې تاسو هغه ټایم کې دا سوچو چې دا به واقعي زموږ ملازم به پکې ملوث وي او دا به پیدا کیږي دا سوچ خو د چام نه کنه او چې دا پیدا کیږي دا خو په الله اعتبار او بیا زموږ پولیس کې پی کې پولیس تاسو له خپه را چې هغه بیا چې یو شی ته انخلی نو بیا پرې دی نه بیا تیر باز دا ټول شي زونو ته نه خلیدي نه نه انخلی ولې نه انخلی دي او دا نور محمد خان خو لکه زموږ رور غونته دی او ارباب نعیم صاحب هم او اختر صاحب خاص کر کے انویسٹیگیشن نو هغه لکه د دې ډېر زبردست ریسپانس وي الحمدلله ډېر زبردست ریسپانس و دې کې تاسو خبرو که چې تاسو منیجران هم انټاروګیټ کړ ټول سکیورټي ګارډ هم انټاروګیټ کړ دته شک څنګه تاسو لاړو دته زموږ شک داسې لاړو چې کله هغه وکوه شو نو موږ یو دوه درې تصویران موږ ته داسې ملو شو دې چې ما راوسو د بریتو د پوزې او د ویښتو سټایل مو کتو نو ما په هغې باندې دې په هغه طریقه باندې هغسې روپ مې له جوړ کړو دله ما یو تصویر وویستو ما چې هغه هغې سره میچ کو نو هغه بالکل هغې سره مشابهت کولو په هغې په وجه باندې ما بیا په ده باندې زور راوړو او ده بیا ما ته د انکشاف وکړو چې ما داسې دا غلا مې په دې طریقه باندې کړې ده دې نه څومره ریکوري شوی دی یوسف د دې نه اوس دې وخت کې ریکوري شوي ده 3 کروڑ 56 لاک او سمثینګ دغسې 100,000 روپۍ دي دا ترېنه شوي دا دې کې غیر ملکي دي تقریبا ټوله شوې ده او د پاکستانو چې کوم دي د پاکستانو ترېنه لا کمپلیټ نه دغه شوي دې کې دې سره نور څوک ملزمان مو که دا دوه وي ملزمان خو ملزم کوم ماسټر مینډ چې کوم دی نو دا خو نادر دی خو د ځان سره بیا دا بل لالچ ورکړو او د ځان سره مرګري کړی دي او بلکې د پیسې هم ورکړي دي د باندې قرضونه مرزونه او دی وی چې د مارور گاډي اغشتي او دغه قرض ورا باندې د زما چې کوم دی دغه د خور مواده شو دغه قرض ورا باندې او دغه نه علاوه زما خپل ضرورت او تاسو به هم بیان کوي چې لکه د نور څه لپاره دغه نو پای په وجه باندې دم لالچ اغشتي دي او خو دا ولا خبر برابر سپورټ ورکړي دي او په سپورټ داسې ورکړي چې لکه دا پیسې د ول زې کړیم دي بیا ول د سمبالي کړیم دي او خپل ځان هم تی پوره کړی دي هغه هم تی راغشتي وي بیا خوري له ورکړي دي لکه دغه دی یو طریقې واردات او د ډول یو زیدي د بل چا پکې دی کې لکه د بانک د منیجر یا د کیشر بد دي دغه غفلت و چې لکه دي د چابیان ته ورکړو د مکمل او شوی ده او د په دغه دوران کې صرف دغه جوړی کړی دي د چابیان جوړی کړی دي او بیا نور هغه ته دغه ایو سره دغه نه دي ملوث وسره نه دي ګرانو مرګرو تاسو د اس ایچ او صاحب خبره مو اورېدې د ملزمانو خبره مو اورېدې بهشکه چې دی کې پولیس ډیره ښه کاروایی کړې ده او په ډیرو لږو ورځو کې د نوي کال چې کومه د پېښور د ټولو نه غټه غلا وه نو هغه کیس ټریس کړی دی او ریکوري کړې ده خو دې کې اهم خبره دا ده چې دې کې اوس په کار دا ده چې تفتیش دې طریقې سره وشي ځکه چې ملزمان اکثر گرفتار شي او بیا ضمانتونه شي نو ضروري خبره دا ده او ضرورت دا دی چې تفتیش دې انداز کې وشي چې دې ملزمانو ته سزا ملو شي د دې واقع چې کوم دویم رخ دی څومره مالدار خلک چې کوم دي سو هغې د خپلو پیسو د حفاظت دپاره د خپل جان او مال حفاظت دواړو دپاره داسې سکیورټي ګارډ او ملازمین ساتي خو داسې د یو کس د لالچ د وجې نه داسې د یو کس د غلطۍ د وجې نه ټوله معاشره کې بیا په سکیورټي ګارډ او په ملازمینو باندې د خلکو ټرسټ ختم شي نو لږ احتیاط کول پکاري او شارټ کټ کلم نه کامیابیږي دا څه د دې خبرې اور د دې شارټ کټ والو د شارټ کټ نتیجه بیا دات کړی وي